1957 جنگ ازادي تیر شو. مختصر دا یو واقع د تبل ذکر کوم. زمون د هندستان کې مولانا یحیی صاحب یو صاحب تیر شوی دی. هغه د 1857 په جنگ ازادي کې د هندوانو د انګريزانو سره مضبوطه مقابله کړې و. کله چې دغه مقابله ناوی فارغ شو، هغه قسم خوړلی چې زه به د انګریز په مخ باندې سترګې نه لګوم، ځکه زمونږ د علماو سره ډېر زیات ظلم کړی و د انګریزانو په هغه دور کې. د مسلمانانو سره هم ډېر ظلم کړی و. د قسم وخوړو چې زه به د انګریز په مخ باندې سترګې نه لګوم. یو ورځ داسې راله چې د انګریز عدالت ته د مسلمانانو او د هندوانو یو فیصله راغله. فیصله دا وه چې هندوانو یو ځای کې مندر جوړو، مسلمانانو یې موږ په مسجد جوړو. هندوانو وی ځمکه زمونږ ده او مسلمانانو وی زمونږ ده. د انګریزان ډېر هوښیاري او بل چې ججي بیا خو نور هم زیات هوښیاري. هغه وی که اوس د مسلمان په حق کې فیصله وکړم، فلک نیاز مولي صاحب وی دې خوا به رانه مسلمانان خفه شي که د هندوانو په حق کې وکړم، او که د مسلمانانو په حق کې مې وکړم هندوان به خفه شي، د هندوانو په حق کې مې وکړم مسلمانان به خفه شي. تاسو دې خبره کوئ. وی زه په دې شش و پنج کې وم. وی بیا د مسلمانانو ته مه ووي چې زه ستاسو دپاره د یو کس انتخاب وکړم او هندوانو ته مې وي او هغه فیصله ستاسو په حق کې وکړي، تاسو ټول به یې منئ. وی هغوی وی چې خامخا به یې منو. نو په دغه دور کې د انګریز وی چې ستاسو په دې سیمه کې یو صاحب دی مولانا یحیی علي رحمه الله، دته زه دا فیصله سپارم چې دا فیصله دی وکړي. نو د انګریز جج چې کوم دی د پسې خط راولېږو، لیټر یې راولېږو. خفه کېږو به نه، مونږ هم اوس ډېر بېکاره شوي مونږ دا مولیان چې د کم کس د جب نه پیسې راوځي که نه او له 70 روپۍ تعاون را سره کوي، هغه ته خو په دواړو روزو باندې ځمکه جارو کړو. خو د غریب سړي قدر او احترام خو مونږ کې نشته. خفه کېږو به نه. دا مونږ کې دا لالچ په خپله پیدا شوی دی. مونږ کې دی بیا په عوامو کې خو د هغې نه سیوا دی. یو لوی عالم به راغلی جنازې له ولاړ وی، څوک به پې سلام کلام نه کوي. یو خیرن غوندې خان د یو 14 لکو روپو ګاډی به وزري چې د ګاډي نه راکوشي، د خان صاحب نه به ګیر چاپېره تاویږي. په دې وجه باندې زموږ معاشره دا ورځ په ورځ د ذلت شکار ده. نو انګریزو کې هم د علم قدر و. هغوی مولانا یحیی علي رحمه الله به دا فیصله وکړي چې کله مولانا یحیی صاحب پسې خط راغی، هغه خط ولوستو، استازی راغی خط یې راوړو. هغه ورته وی ځه ما زړه کې دغه فیصله کړې، خپله فیصله یې ورته وروله چې زه د انګریزانو په مخ باندې سترګې نه لګوم. ورک شه انګریز ته وایي ځان له فیصلې کوه. واپس یې ولېږو. چې کله یې ولېږو هغه ورپسې بیا کس راولېږو چې مولانا ته دا خبره وکړه چې زه به ستا مخې ته هم نه کښېنم، خو دا فیصله ته کولی شي، دا بل څوک نه شي کولی. ګوره د انګریز دی، مسلمان نه دی، کافر دی. ستاسو د ټولو په دې خبره باندې اعتماد دی چې کافر دی انګریز. د هغه په زړه کې د علم دومره قدر دی، د اهل علم دومره قدر دی. وایي چې دا فیصله به دغه عالم کوي، د ده نه بغیر دا فیصله څوک نشي حل کولی. مونږ وایي ملا صرف په قرآن او په درس و تدریس پوهېږي، نور دی د هېڅ نه هم نه دی خبر. د دنیا په معاملاتو چې اهل علم څومره پوهېږي، په دې باندې عوام اډو پوهېږي نه خبر. دې وجې نه چې کله هغه ته دا خبر راورسېده، وایي صحیح ده، ما ته به نه مخامخ کېږي. انګریز وی زه به کرسۍ هم خپله راوړم، جج زه به ځان سره کتابچه هم خپله راوړم، لیکل به هم خپل کوم، تا ته به مخامخ کېږم نه. دواړه فریقه به یو طرف ته کښېنو، یو طرف ته مسلمانان کښېني، بل طرف ته به هندوان کښېني، او د هغوی په منځ کې به ته فیصله وکړې. چې کله دا خبره مولانا یحیی صاحب ته وشوه، هغه دې خبرې ته تیار شو. مسلمانان یو طرف ته کېناستل، بل طرف ته هندوان کېناستل. د ده دا کرسۍ په منځ کې کېښوده د مولانا یحیی علي رحمه الله، او د ده نه شاته د انګریز کرسۍ کېښودلی شو. هغه خوا مخ و، خپل لیکل ځان سره کوي، د دوی خبرو ته یې غوږ ایښی دی. چې کله د مسلمانانو نه تپوس وشو، تاسو په دې ځای باندې دعوه کوئ چې دا د مسلمانانو ځای دی، تاسو سره څه دلیل دی؟ هغوی وایي دا زموږ ځای دی، موږ پې دغه د مسجد جوړ کړی دی. بیا د هندوانو نه تپوس وشو، تاسو سره څه دلیل دی؟ د هغوی خبره هم واورېدی شوه. دې وجې نه یو په فیصله کې دا کار هم دی چې د دواړو فریقینو خبره به اوري. دا بعضې خلک د زمانې بېوقوفه وي، د زمانې ښه لوی وي، دغه ته ورسي خو عقل زده نه کړي. د یو فریق خبره اوري، بل یې نه اورېدلی، وایي زه ورکېږم.
د یو فریق خبره به نه اوري، یو سړی تعالی خبره راوړي د دواړو فریقو خبره واوره چې کوم کس پکې په حق دی، د هغې نه پس فیصلې کوو، د ځانه فیصلې به هم نه کړي. د دواړو فریقو خبرې واورېده. مولانا یحیی علي رحمه الله وی کتل دي مسلمانانو د طرف نه دته داسې اشارې شروع شي چې زموږ په حق کې فیصله وکړه. اردو والا وی دال میں کچھ کالا کالا ہے. دته پته ولګي چې مسلمانان په ناحق دي. هندوانو ورته وی ستا په علم کې ده دې وخت کې د انګریزانو د دور نه واله د اوس دوره پورې په دې ځای باندې زمونږ عبادتګاه قایمه وه او اوس مونږ راونړوله ختمولم واپس هم پې نوې جوړوله. دې مسلمانانو پې رانه د مخکې نه قبضه وکړه او جومات جوړولو کوشش یې پې وکړو. نو لحاظه دا ځای زمونږ دی، دا د دې مسلمانانو نه دی. مولانا یحیی علي رحمه الله ورته فرمایي وایي زه مسلمانانو ته وایي تاسو له ګټه درکم که قرآن له ګټه ورکم، ستاسو نوم ناموس په دنیا کې اوچت کم، که د الله رب العزت د نوم ناموس په دنیا کې اوچت کم، که د حضور علیه الصلاة والسلام نوم ناموس په دنیا کې اوچت کم، د هغه په دین حق باندې حق فیصله وکم، که ستاسو خبره ومنمه او که زه فیصله وکم مسلمانانو تاسو به منئ که نه به منئ. مسلمانانو ورته وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم اوچت کا، د الله جل جلاله نوم اوچت کا، د قرآن نوم اوچت کا. مونږ پرېږده دی خو هندوانو ته وایي که زه فرض که د دوی په حق کې فیصله وکړم تاسو به منئ که نه به منئ. وایي مونږ خو راغلي دی له وي چې ستا فیصله منو. د هندوانو په یو عالم اعتماد شته، د انګریزانو په یو عالم اعتماد شته، خو د نن دور د مسلمان په عالم باندې اعتماد نشته. دومره ذلیل او رسوا شو دا مسلمان. هغه ورته فرمایي مسلمانانو ته وایي خفه کېږئ مه، دا کومې خبرې چې ما واورېدې د نه نه چوړو خلاصه دا ده. زه آخري حد ته ورسېدم، دا ځای د دې هندوانو دی، دوی به په دې ځای باندې خپل عبادتګاه جوړوي او تاسو پوه شئ او خپل کار هم پوه شئ، دا ځای د دوی دی. چې کله یې فیصله وکړه د مسلمانانو بعضې خپل منځ کې خبرې اترې شروع کړې، یاره د ځان له کار کتلې مختلف خبرې شروع شي. خبرې شروع شوې دی لاړی بس د کرسۍ نه کوز شو، زارو قطار سره په جړا شو. الہ العالمین په 1857 جنګ ازادۍ کې د انګریزو سره مقابله وه، خپل سرونه هم پیش کړي، خپل جانونه هم پیش کړي، بدنونه هم پیش کړي، د یو خبرې نه نه تیر شوي، د هغوی رټې سپورې هم برداشت کړي، د هغوی ظلمونه هم برداشت کړل. اوس د مسلمان سره مې خبره راله، مسلمان د دوی ردې بدې او خبرې زه نشم برداشت کولی. الہ العالمین لہذا ته په دې کې ما خدا فیصله وکړه چې څه دې راته په ذهن کې اچولی وو، باقي ته پوه شه الہ العالمین او ستا کار پوه شه. د ډېر زارو قطار سره جړل، هندوانو یو څو قدمونه واخیستل، لږ ځای پورې لاړل، واپس چې راغلل ورته وایي حضرت ته ولې جاړې؟ ده ورته د خپلې ژړا وجه وویې. هغوی ورته وایي موږ ته پته ولګېده، نن موږ ته پته ولګېده چې د اسلام حق او سچ دین دی او دا قرآن مقدس حق او سچ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت رښتونی پیغمبر دی، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ادنا امتی د 14مې صدۍ د دغې سوکړې پیداوار مولوي یحیی هغه چې کوم دی په دې دور کې یو حق فیصله کوي او دومره د مسلمانانو دا دشمنی په سر باندې اخلي، دا دومره حق او سچ دین دی موږ ته معلومه شوه. لہذا ته چې د کوم محبوب علیه الصلاة والسلام په دین باندې موږ ته زر زر هغه کلمه وایه، موږ مسلمانېږو. او څومره هندوان راغلي جګړې لو او اول یې مسله جوړه کړې وه او بیا په هغه ځای باندې مسلمانان شو او ټولو چې کوم دی کلمه وویله د یو عالم د برکته، د یو عالم د فیصلې د برکته. دا چې په معاشره کې ډېر علما پیدا شي د مولوي عدنان په شان، د مولانا فلک نیاز صاحب په شان ښکلي ښکلي عالمان، د قاري اقبال حسین صاحب په شان قرا پیدا شي په دغه معاشره کې، انشاءالله په دغه معاشره کې به الله جل جلاله انقلاب راولي.